الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی، رازق د مخلوق دی. عزتمندو دا وخت کالا کلي خټ کوټو کې ولاړ یم. که تاسو ته پته عزتمندو اختر په سر باندې راغی، خو هغه خلکو ته به څوک ځان رسوي، هغه خلکو سره به څوک د اختر خوشحالیانې شریکوي. هغه سپیشل بچو ته چې د کومو د دنیا کې مور و پلار نه یې هغه بېوسه خلکو ته چې کوم د چا د خپو مرض دی، څوک په خپو معذوره دي، څوک په لاسونو معذوره دي، څوک په سترګو معذوره دي. عزتمندو د سید محمد صاحب درې په دیره کې ولاړ یم. د انساني همدردي ګروپ همیشه داسې یو قدم چوت کړی دی چې عزتمندو زمونږ الحمدلله دا یو کال روان دی او په هر کال کې په هره میاشت کې د انساني همدردي الریاض څومره وروڼه چې دي، څومره د عزت وړ چې دي، هغه باقاعده د خپلو کلو د یتیمانو او د دې زمونږ د اخلاص پروګرام سره هغه مرستې کوي او هغه پیسې د خپلو بچو رزق نیموي او هغه هلته کې په دیرو کې په چاندو باندې ګرځي او د چا 50 ریال د چا 10 ریال. خو د الله پاک فضل دی، لوی رحم دی، د داسې خلکو چې دي نو الحمدلله د هغې خیال ساتي او د هغې دپاره د اخترو د شو قدر د هر خوشحالۍ د هغو د بیماریانو دپاره هغه د الحمدلله چې د هغې دپاره خپلې هغه هلې ځلې کوي. الله دې وکړي چې په ټوله نړۍ کې د هر مسلمان په کور کې، د هر مسلمان په کلي کې، د هر مسلمان په محله کې هم دغسې اویرنس را پیدا شي. الله پاک دې خلکو له ورکړي او هغې دې ماشومانو ته دغسې دا راچوت کړي، دا خپل کړي او دا ښکل کړي. عزتمندو زمونږ په سر الله ګواه دی، خدای زمونږ په سر حاضر ولاړ دی. موږ د دې دپاره دا پروګرام نه کوو چې موږ څوک وپېژني یا زمونږ پهچان جوړ شي یا زمونږ په عزت کې زیاتوالی راشي. دا موږ که صرف د هغې الله د رضا دپاره کوو، کوم بې سن اسمان چې ورته ولی دی، ټول کائناتو د ټول مخلوق خالق دی او د زکات او د عشر هغه په مخیر حضرات باندې په نوموړو خلکو باندې هغه فرض کړی. نو دا که موږ د هغه الله دپاره کوو انشاءالله نو دا پروګرام به انشاءالله مخکې ځي. عزتمندو زما سره د سید محمد صاحب ضرور ولاړی په دې دیره کې چې هغه هم د سهار نه په راهیسې دا څومره ماشومان چې دي که په دې پسې زه په ثابته ورځ کې وګرځم د ماسوسه نه پورې دا زه لټولی نه شم. عزتمندو هغه تله دی د پرون نه په راهیسته دا یو ماشوم یو ځکه چې په دې ځای کې د 15 20 کیلومتره پورې په دې کې کورونه لري، په غر په سر پراته دي. نو هغه د خپلې دیرې ته راکوز کړي. زه په خپله باندې هم بیمار یم، خو الله پاک دې دوی له ژوند ورکړي او سره ستاسو د دې خلکو سره دا زموږ سره دا 30 کسان چې دا یتیمان بېوسه د دې دپاره موږ د اختر خوشحالۍ د اختر پیکیج راوړی دی، هغو له هم د نغدو روپو په شکل کې ورکوو. راځئ چې حاجي صاحب په دې حوالې سره څو خبرې وکړي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عزیز صاحب زه خو به دا ووایم چې زه ستا ډېر زیاته شکرګزار یم چې اول خو تاسو خپل دومره قیمتي ټیم خراب کو او رالی او د ماشومانو یتیمانانو د بېوسو خلکو په مرسته کې راغلي او زه چې کومو کسانو الریاض والا ګروپ چې کم دی انساني همدردو دیو چې څومره کسانو قرباني کړله او د خپلو ماشومانو بچو او د خپل مور پلار د خپل ورونو خویندو نوړۍ نیمه کړې ده او د بېوسه خلکو امداد یې کړلی. نو زه د دوی ډېر زیات شکرګزار یم او الله رب العزت دې دوی له په جنت کې اعلی مقام ورکړي ځکه چې الله رب العزت نبی علیه الصلاة وسلام حدیث مبارک دی وایي چې تاسو په ځمکې والا رحم وکئ او په تاسو باندې به الله رب العزت د اسمان نه رحم وکړي. نو اسمان والا به په تاسو رحم وکړي او تاسو په ځمکې والا رحم وکئ. نو دیو د دې قوم وزري دي او دیو هغه ملک ته تللي دي د خپلې مزدورۍ دپاره او مسافري کوي او مسافري هم ډېر ګران کار دی جي. نو دیو دا مسافري چې کوي نو د خپلو بچو رزق د دې بېدسته خلکو سره نیموي. دې خلکو پسې دا درېیمه ورځ ده چې موږ ټلیفونونه کوو او ګرځو او راغونډوي. دا ټول دلته کې دې دیرې ته موږ راغونډ کړو او د سید محمد حاجي صاحب له لیدیره دا دې دیرې ته موږ راغونډ کړو او دې ټولو خلکو ته دا 30 کسان دي او دې 30 کسانو له جو تاسو رالی جي
پیسې په خپل باندې تسخیم کړي او دې ټولو ته به اوس هغه پیسې میلاویږي او د اختر ورځ ده نو د دوی دړنه به چې کومې دواګانې خیږي او دوی چې کومې دواګانې کوي او دوی چې پې ځان له کم پیزار علي نو دا دغه مسافرو ته د دې ثواب میلاویږي او دغه خلک به دوی ته دواګانې کوي او د دې هغه کم بری چې دی نو مسافرو ته به داسې پته نه لګي خو هغه بری به الله پاک دوی ته هلته کې 2 چونده میلاوي ځکه چې دا وایي یوه په شپېته دقه په څو ده نو دا یو حدیث دی زما سره خو اوس په دې ټایم کې شیر علي رضی الله تعالی عنه په یو کور کې ناست دی یو مسکین راغی وی چې زما پیسې په کار دي نو هغه کور ته حسین رضی الله تعالی عنه ولېږو وی چې هغه 6 درهمه ټول راوړه هغه چې راوړه نو هغه چې ورکړي نو د هغې نه وروستو یو اوښ راغی اوښ والا راغی وي اوبه څکم هغه اوبه یې وڅکې او د هغې نه بعد هغه بیا هغه اوښ والا ورته ووي چې دا اوښ زه خرڅومه نو شیر علي رضی الله تعالی عنه ته په 15 درهمه واخیسته او هغه 15 درهم هغه لاړ وي دا بل 3 میاشتې بعد درکوم چې کله بیا یو بل کس راغی یو میلټ نه دی وته نو بل کس راغی هغه ورته ووي چې زما اوښ په کار دی اوښ هلم هغه وي دا دی خو په 215 درهمه دی نو هغه اوښ هغه په نغدو واخیسته او بل له پیسې ولېږلې پیسې چې راوړلې نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي چې دا روپۍ کم ځای وي دغه خو تا 6 درهمه یې ښودي او دا خو ډېرې زیاتې شوې دا 200 درهمه شو نو هغه وي چې دا الله رب العزت راکړي نو دا په یو حدیث راغلی جي چې دا به هم په دغه طریقه دیو ته دا پیسې میلاویږي ډیره مننه عزتمندو دلته کې الحمدلله مونږه په هر میاشت کې راځو هغه د انساني همدردي زما د ګروپ کوم ملګري چې دي زه هغوی ته سلام پېښ شوم د هغو دپاره دعاګو یم او دا زمونږ تقریبا چې د کاله پورې زما خیال دی چې دا زمونږ اجي صاحب د کاله پورې به یې که نه جي چې د کاله پورې زمونږ وشو چې هم دې دیرې ته راځو او دلته کې زمونږ سره دا 30 یتیمان تقریبا په دې ځای باندې اوس په د دې نه بعد به بیا موږ ځو انشاءالله موږ به تالکار ته ځو هلته کې موږ ته څو یتیمانان څو بېوسه هلته کې ناست دي د هغو به هم د اختر خوشحالیانې به ستاسو د هغو سره شریکوم زه ستاسو ډېر زیات مشکوره یم الله پاک دې وکړي چې زمونږ په دې وطن کې زمونږ په دې محلو کې زمونږ په دې کلو کې الله پاک زمونږ د انساني همدردي د ګروپ په شان نور ګروپونه هم پیدا کړي چې هغه هم د خپلو محلو لټون وکړي په خپلو محلو کې وګرځي دا یتیم غریب بېوسه خپل کړي خپل کی راچوتی کی عزتمندو دا خپل پروګرام نن غاړم بل پروګرام په پوره د اخلاص ټیمه پر رو په زلبي پښتون له اجازه راکړي په الله سپارم الله پامان